बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ज़ईम कैसर खान और तासु गोरे क्राइम कहानी ग्रानू कतुनको सो रज़ी उड़ान दे द ज़िला खैबर अली मस्जिद ताणे पे हदूद के द यौजवानी जिने लाश मिलो शेव कम चे 15 डज़ लगेदले वा ओमड़ा वा रुस्तो बिया दग जिने शनाख्त शो चे दा यो पार्टी गर्ल द पुलिस द कत्ल द अनट्रेस केस ट्रेस करे दे पदे के द्रे मुलजिमान होम गिरफ्तार कड़ी थी दे मुलजिमानो दा जिने देजे तरोस्त सिंगवा देने इंतकाम सागश्त और दे बिया वजल सिंग दा पुलिस दगा मुलजिमान गिरफ्तार कड़ी सिंग दी और अगी बिया पखपल तफ्तीश के द कत्ल वजूहात सब बयान कड़ी दी दा योडीर तफसीली रिपोर्ट दे जरूर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दा 9 फरवरी बांधे पुलिस टोल खलक इतला की चे दा से जनाना यो लाश प्रोत थे कमजे के दा कब्रों में लवर्त हुई दा अली मस्जिद पे हदूद के بیا اس ایچ او صاحب ورسره خپل نفري هویت ته لاړل او ماته مې اطلاع وکړله چې 15 شپږ خولونه دي 9 mm او چا وجلې ده ینګ جینۍ ده د دې ځایه قامي ښکاري نه بار نه راغلی ده بیا پوسټ مارټم لم بوتله او هغې نه پس چې کوم دی نو په سوشل میډیا باندې د هغې د وارثا چې پته ولګي دا څوک دی بیا څو لګي دا څوک دا څه وی چې دا چرته سوشل میډیا نه بیا دا پته ولګېده چې دا جینۍ چې کومه ده نو دا پلان کې ځای اوسېدل نه او هغې رابطه وکړله د دې جینۍ خور رابطه وکړله چې دا زموږ خور ده هغوی راغلل او هغې نه تپوس وکړل چې بهی چا سره ذاتي دشمني څه خبره اتره نه اسم نشته خو یو خبره وکړله چې دا پلان کې یو ډرایور دی هغه سره دا تللی وه د وقوعې نه یو ورځ وړاندې د وقوعې نه یو ورځ وړاندې تقریبا 10:30 بجې ټایم به په 8 تاریخ باندې د دې جینۍ موبایل چونکې دې سره نو هغه نمبر د هغې خور نه واغېسته د هغې سی ډي آر هم راوغوښتلو هغې کې هغه ټیکسي ډرایور هم بیا پته ولګېده چې د هغه څه نمبر دی کالونه ورته وشو کم نور چې فریکوینټ کالز شو دغې دوران کې هغې باندې هم کار وکړو تقریبا 10 موږ سره داسې مشکوک کسان رالل هغه هم انټاروګیټ کړل او په هغې کې بیا دا 3 کسان راووتل جی دی سو وی چې لکه څنګه د ټیکسي ډرایور سره د خو د مختلف خور ویل کنه خاون یې سوي چې دا خزه زما مطلب کله تللی و او چرته تللی و سب باندې کړي و خاون فایده ویل چې کور کې راته خزه ویل چې بوټ کې مې مور د مور کرزم او زه ته بیا نیم خبر چې دا چرته تللی ده او بیا د مور د کور نه چې کوم الته خوره و نو خوره دا ویل چې دا پلانکی ډرایور سره داسې تللی و ډرایور د تاسو رسېدې په ساينسي خطوط باندې تاسو تفتیش وکړو ملزمانو څنګه پته ولګېده چې دا دي سره تاسو بیا هغې ته ورسېدې دا ملزمانو چونکې دا د سیلور فارنزیک یو طریقه کار دی چې دغه آخري کارونه چا کړي دي او بیا د هغې سی ډي آر هم راوغوښتلې او د هغوی لوکیشن هم وکتل او د وقوعې په ټایم باندې د مقتولې او د قاتل لوکیشن دغه یو راتلو هغې چې کله دی کې اوس څو ملزمان دی کې ګرفتار دي دی کې اوس 3 ملوث او 3 مړه ګرفتار دي هغې څه وویې چې یاره مطلب وجه قتل څه هغې چې کومه وکړه د ملزمانو څخه کرکټر والا نو او دا څه د ډانس پارټیانو والا پروګرام کې د دې ملزمانو ویډیو د مقتولې جوړه کړې وه او هغوی سره دا یاره وه چې دا چېرته په فیسبوک باندې موږ بلیک میل نه کړي نو هغه انتقام یې ته اخیستلو ای څه وویې بیا د واردات باره کې چې دا دي څنګه راوغوښته په څه باندې ځان سره کېنوله بیا دې ځای ته څنګه راوسته چونکې د مخکې نه پېژنګلو وه هغوی ورسره چونکې ټیکسي ډرایور دی راوستل بیا ټیکسي ډرایور انکار وکړي چې زه مخکې نور نه ځم بیا دې جینۍ هغوی ته کال وکړه چې دلته راشه زه دلته ولاړ یم ستاسو ځای ته زه نور نشم درتلی ځکه چې ټیکسي را سره ځي نه دوی بیا رالل او ټیکسي ډرایور له 2,000 روپۍ ورکړل هغه واپس شو او دوی ورسره بیا دغلته ناستو او موقع ته انتظار کولو چې کله تیاره شي نو موږ به دې ډزو باسو نو بیا هغې څه وي دا اورېدلي وو چې یاره مطلب دې ځان سره 2-3 ګنټې ګرځولې هم وه او هغه موقع ته کتل چې کله مناسب ټایم راشي نو دغه 2-3 ګنټې ورسره په ګپ شپ او په هر څه باندې تېر کړي دي بیا ایشتې ده کوم چې د هغې شک و د ملزمانو چې یاره دې جینۍ ته ویډیو کړې ده په دغه ټاپک ملزمان څه وایي چې دې جینۍ سره د قتل نه پهله څه خبرې اترې شوې وي او د دوی خو خبرې شوې وې او دوی ته هم پته وه چې د دوی نه ویډیو شوې ده او جینۍ سره خو خامخا ویډیو وه نو په دې وجه باندې د خپل شرمه د دغه نه چې چېرته بلیک میل نه شو نو دا جینۍ وویشتل امجد خان تاسو د علي مسجد تاڼې ایس ایچ او یې که نه تاسو ته دا اطلاع څه ټایم میلاو شوې وه او څنګه میلاو شوې وه چې دلته یو جینۍ پرته ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مونږ ته اطلاع سهار 7:30 بجې میلاو شوه چې دلته یو لاوارثه لاش پروت دی نو هغې په مد کې مونږ تاړي نه
موبایل باندې راووتو، کسان مې راواخیستل، خپل کسان سکواډ، او لاړو موقع ته. چې موقع ته لاړو دی هلته پرته وه، زړوکې پې خور و. چې موږ وکته نو دا د جینۍ لاش و. چې هم کتل سر هغې سره تماچې خولونه پراته وو، نو دی ویشتې وه. دا څو ډزه لګېدلې وه؟ دا تقریبا 5-6 ډز لګېدلې وه، او خولونه موږ سره جوخ پراته وو، بس هم راواخیستل. اسلحه پکې کم استعمال شوې؟ نه، تماچه باندې کارتوس دي دې ته خولونه. کله چې دی تاسو ونیول نو دا آله قتل چې کم دی دا دینه ریکور شوی دی؟ هو ریکور شوی دی. د واردات باره کې څنګه چې ډي پی او صاحب وویل چې دې ځان سره دا جینۍ څو ګنټې ګرځولې ده که نه، دې څه وویل چې بیا دغه ټایم کې دا جینۍ دې سره په ګاډي کې وه ویشته که نه، مطلب ګاډي نه کوزه کړې وه، څه چل شوی دی؟ دوی دا یې چې موږ ورته وویل چې موږ لږې متجازي کوو، دا تش خودسماتې کوو. نو هغې وویل چې زم کوم. نو هغه چې ګاډي نه په داسې چل باندې کوزه کړې ده، دو کوشي وي. نو دا یو کس چې کوم راکوز شوی دی هغې د خپل هغه ځان هغه کړی دی، سیف کړی دی، نو بیا یې بې ډزې کړي دي دوه. چې دوه ډزې بې کړي، بیا دا بل راکوز شوی، د بل بیا دوه ډزې کړي دي، دغه یو ډز ویشتلی. دې څه وایي چې دا ویډیوز کوم زمونږ شک و، نو په کار نه وه چې تاسو تپوس ترې کړي انویسټیګیشن کې که نه، لکه تاسو به ترې ویډیوز ډیلیټ کړي وو، جینۍ ولې مړه کوله؟ موږ ورته وویل چې جینۍ ولې مړه کوله، خو دا ویډیو ته چې هغه په دې موبایل کې ورسره نه وي، دی موږ د پټې کړې وي. ملزمان څه وایي چې کله دی واردات وکړو جینۍ مړه کا، دی بیا چېرته لاړل؟ دوی خپل علاقې ته لاړل، او لچه باندې ووتل. دغه پاس موږ د لچه د امیر کمیټي د څخه خېلو، بس هغې باندې دوی ووتل. هلته خو دوی په جنګلي شته که نه، په جنګله شته، نو دوی بیا خپل شین کمر ته مسقط ته لاړل. دوی څه وایي چې لکه مطلب موږ ښه مطمئن وو چې به زموږ پته نه لګي؟ مطمئن وو، موږ پته نه لګي. دوی سیمونه چینج کړي وو. سیمونه هم دا چې کله موږ ونیول، موږ ته وویل چې دا سیمونه راوړه چې کوم سی ډي آر کې موږ سره راغلي دي، دا نمبر دی. نو آیا بیا جي پټ ایښي وو، آیا هم د بیا برآمد کړل دوی سره په موبایل کې لاندې هغې کې ایښي وو. څنګه چې تاسو وایئ چې دوی خو خپل طرف نه ښه کار کړی و، جینۍ هم داسې ځای ته راوستې والته وجلې وه، سیمونه هم بدل کړي وو، کله تاسو ونیول نو دوی په اسانه ومنل چې دا جرم دوی کړی؟ نه، په اسانه خو یې نه شول موندلی. موږ د ټول ثبوتونه سر کېښول، ټول هر څه مو د کېښول چې اوس څنګه انکار کوي، بیا راضي شول. او ای څه وایي دا ویډیو ته چېرته کړې وه؟ دا لاندې د شرپاو طرف ته یو کلب غوندې دی، او دوی یو کلب دی شرپاو کې، شرپاو اسپتال نه شاته ډانس کلب دی، ډانس کلب غوندې دی. هلته بس دوی تلل وو، هلته یې چې موږ هم ورتلو، دا به هم راوخته. هغه ځای کې ته ویډیو کړې وه. ملزمان څه کار کوي؟ ملزمان دا لوکیشن کار کوي، منشیاتو بهر. د دې جینۍ چې کومه خور ده، ای څه وایي چې موږ ته پته وه چې دا ډانس پارټیانو له ځي؟ هغې ته پته وه، دا کسان یې هغې خور وایي چې دا دې ملګري وو، دا ما سره پر د خور راته وایي چې دا ما ملګري دي. لکه مخکې مو راتل راغلې وه. اوس د دې نه پس چې کله تاسو ملزمان هم ونیول، آله قتل هم برآمد کو، ملزمان عدالت کې جمع کړي دي؟ او جمع کړي. ګرانو کتونکو، د وګوي چې کوم ډیټیل و هغه تاسو واورېدو. واقعي چې پولیس ډېر ښه کار کړی دی، ان ټریس کیس چې کوم دی هغه هم ټریس کړی دی، ملزمان هم گرفتار کړي دي. مخکې به په عدالت کې دا دی چالان جمع کوي، کیس بچلی، ملزمانو ته به سزا ملاویږي یا نه ملاویږي، هغه بله خبره ده. خو اصل خبره دا ده چې د پښتو متل دی وایي چې غلط ګرځې غلط به پرځې، چې غلطو ماحولونو کې کینې د هغې رزلټ به خامخا غلط وي. خو که څوک دا سوچ کوي چې هغې به یو جرم کوي او هغې به پته نه لګي، نو دا د هغې خوشفهمي ده. زمونږ د صوبې پولیس اوس چې کوم دي تاسو ګورئ بلا شي ان ټریس کیسونه، داسې ان ټریس کیسونه چې نه د دې جینۍ شناخت سټارټ کې شوی و، نه ورسره موبایل و، د هغې نه باوجود دا یو کیس پولیس ټریس کړی دی. نو که څو کم خلک دا سوچ کوي چې ای به کیس کوي، جرم به کوي او پته به نه لګي، نو دا د هغې هسې خوشفهمي ده. ډېر احتیاط کول پکار دي. د غلط ما څنګه تاسو ته وویل چې غلط ماحول ته ځئ، یو نه یو ورځ به راځي چې اب تاسو به په دې هر څه باندې پښیمانه یئ. نو ښه خبره دا ده چې سړی د دغه ځایونو نه ځان وساتي. کم غلط ځایونه چې کوم دي هغې کې یو نه یو عمل خامخا داسې وي چې هغه ستا د شرم باعث جوړېږي. نو دې ټولو شیزونو نه ځان ساتل پکار دي. ډېره مننه.